او حضور مبارک چې کله صلی الله علیه وسلم کله خپل قربانی کړي کنه. تاسو حدیث مبارک وګورئ، دا د ابو داود شریف حدیث دی. ابو داود په صحیح ستو کې جابر رضی الله عنه حدیث روایت ته دا راوی دی. جابر سے فرمای چې کله به محبوب علیه الصلاۃ والسلام لوی اختر په ورځ باندې قربانی کوله نو دوه ساربه ګډان بیا راوسته، خکرونو والا ګډان به نبی علیه السلام راوسته، خکرونو والا او ساربه او خسی ګډان به. هغه خسی چې هغه ماده او مؤنث سره جفتی کیږي نه، هغه سره ملاویدای نشي، خسی به او خکرو والا به او ساربه به نبی علیه السلام. او چې کله بیا جابر سے فرمای نبی علیہ السلام بکله ذبح لپاره سملوله وی چې دا دعا به یو نبی علیہ السلام دا تاسو وایي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وامته بسم الله الله اكبر ثم ذبح. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای دا ټول الفاظ به ورته وی خدای پاکه زما د طرف نه او په هغه ټیم کې هم زما استاد بیکاره امت چې ګناهګار او خطاکار او سیاکار یو والله نیو هیر کړي. په هغه ټیم کې جابر سے فرمایي چې کله به قرباني کړه رسول الله بو فرمایل خدای زما او د زما د امت طرف نه دا قرباني قبول کړه. اللهم منك ولك عن محمد وامته، خدای زما او د زما د امت د طرف نه دا قرباني قبول کړه. هغه نه پس بسم الله والله اکبر او بیا به دا غې نه پس به نبی علیہ السلام په خپل باندې سکړه قرباني به ذبح کړه. ساربه ګډان خلی خکراور خسی کتا سو وس کږي نو دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په سنت باندې نور هم عمل دی په کار د چې مونږ تاسو یې وکړو.